او سترګو وینې بیولې. ولې نن زما د پیغمبر په پټ کې د یو باطل قوت د ایجنټ د طرف نه خټې پرېوتې. نن زما د قرباني د کومې قربانۍ دپاره چې زما کافرو وینې ترې کړې دي او په سبلو کې ډنډې خوړلې دي، او نن زما هغه قرباني چې زما د قربانۍ سرخیل مفتی محمود رحمت الله علیه په مدینه شریفه کې د امت مسلمه او د پاکستان د مسلمان د قربانو مبارکباد ورکړو، نن هغه مبارکباد لاندې پریوته. زما محترم ورونو، تاسو ته پته شته چې دا فیصله کله شوې وه او دا پټه وساتلې شوه پرون ورځ ته؟ ولې؟ په دې لږ غور پکار دی، سوچ پکار دی. دا فیصله د جج مخکې کړې وه او د خفیه ساتلې وه. دا ولې؟ دا زما ستا ایمان له چیلنج دپاره، دا زما ستا غیرت چیلنج دپاره دا فیصله جج په هغه ورځ واوروله چې په کومه ورځ غازي علم الدین شهید شوی دی. تاسو ته پته شته چې دا ولې وشوه؟ صدام حسین چې کله پانسي کېده په کومه ورځ یې پانسي کړی و؟ د اختر پر ورځ، د غټ اختر. مسلمان غیرت ته چیلنج ورکول دی. نه فیصله غازي علم الدین شهید کله چې عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه په موتی دروازه کې جلسه وکړه، اخو ځان له یو شخصیت او داغه خبره خو ځان له یو خبره وه، هغه اعلان وکړ وی مسلمانانو ورونو د رسول الله په ناموس قرباني غواړم. څوک هغه عاشق رسولي مجاهد ملت دی چې د پیغمبر په ناموس قرباني ورکړي او سبب قربانۍ کې پیش کوي؟ خلکو سره او سپین راشیندل او ښځو او سړو ماشومان بچي سټیج ته راوویشتل. موږ سره خو څه نشته، دا بچي دي په ناموس رسالت قربان دي او خلکو چیغې کړې جړاګانې وې. موږ تیار یو، موږ ناموس رسالت ته تیار یو قربانۍ ته. بچي ماشومان غورځو که دوی باندې کېږي وکړئ، پیسې درکړو سره سپین باران کېږي. یو نوجوان هلک، یو نوجوان هلک د ترکان زوی، د ترکان زوی، د هغه نه خدای پاک حضرت یاسر جوړوي. یو نوجوان بچے، یو ترکان والا بچے، هغه نه الله د بی بی سمیه بچے جوړوي. هغه پاسې اوځي او دوه مخې د چاړه اخلي او هغه هندو، هغه د ناموس رسالت ډاکو راجپال په خپل دکان کې ناستې ورپسې ورځي او په چاړه یې داسې وایي داسې چې خپله خوا پې سړی د هغې ترکان د زوی نوم غازي علم الدین دی. چې علامه اقبال د وخت شاعر د هغه نوم په خپلو اشعارو کې اخلي او سوی وی ټیک ده چې د په شعرونو کې د پیغمبر ناموس اجاګر کوم، زه په شعرونو کې د ظالمانو بد ویما، خو کم عزت چې رسول الله مبارک ته په هندو پاک کې نن د ترکان دی بچي ورکړی دی، د صحابو زمانې نه پس داسې عزت بل چا نه دی ورکړی. زما ورونو تاسو دلته ناست یې، په دغه ورځ باندې د پیغمبر په ناموس خټې چولې کېږي او د پیغمبر د ناموس په مقابله کې چاته عزت ملاویږي؟ آسیې ته څوک ده؟ د اوباما لور نه ده. څوک ده؟ د یو ټیکهدار او د یو لوی سړي لور نه ده. د یو وزیر لور نه ده. د فرانس او د امریکې نه راغلې جنۍ نه ده. د یو چوړي لور ده. یو دیاړي ماره جنۍ ده چې خپلو ملګرو ورته وي په سین کې چې اوبه راوړه او دی له تو لاړو کړل نو یاره ته خو عیسایان یې بس ته یې مه راوړه ستا د لاس پې نسلو
نو دا دیاړي ماره چې پنبه غونډی او چوړی چې نه ده هغې زما د اسلام او د دین او د پیغمبر په جامه چقړې واچولې چې خدای غوا دې وي نقل کفر کفر نه باشد خو دا هغه ویلې نه شو دا اقرار هغې کړی دی دا سزا هغې ته یو عدالت ورکړې ده یو منټ دا سزا هغې ته یو عدالت ورکړې ده دې نه پس دې اپیل کړی دی دویم عدالت هم سزا ورکړې ده چیف جسټس صاحب تا ولې هغه سزا معطله کړه د پاکستان قانون خفه کېږه ما د جولاګي جاله ده که مچ راځي پکې نښلي مچ راشي ماشي پکې نښلي خو که مرغۍ راله جان هم ځان سره وړي ستا قانون څه دی ته خو د یو ګواه نه تپوس کې چې دې سړي ډسکاو د اس پې لکې اوچته وه که ښکته هغه وي اوچته وه بل ګواه نه تپوس کوي وایي چې دا ډزې کو دي دشمن باندې لکې ښکته وه که اوچته هغه وي نه ښکته وه وایي بري مې کوي تضاد راغی په ګواه کې په دې باور وکړو واوره دا خبره د آیین لومبې ارټیکل لومبې دفعه څه وایي څنګه مولانا صادق صاحب فرمایل راشه مخامخ کېنه ما سره ته د ځې او ته هسپتالونو ویزټونه کې ته ځې او ته د لښتو ویزټونه کې لښتې ډک شوې دي د ګن نه ته ځې او په کوڅو کې ګرځې ته خپله اداره ټیک کا ته په خپله وایې زما اداره ناکام ده نو چې ته په خپله د خپلې ادارې د ناکامۍ اقرار کوې نو تا له پکار دی چې ته استعفا ورکړې ستا اداره ټیک نه ده ستا لاګان د ادارې ټیک نه دي ته اقرار کوې ته په خپله اداره ولې چاپې نه وې دا نه دې وزیر اعظم جوړ کړی دی یاد وساته په قانون به خبرې کوو ستا د آیین لومبۍ دفعه د وکیلان دلته ناست دي مقتدر چې په دې ملک کې به د قرآن و سنت نه خلاف یو فیصله نه کېږي د آیین د دغې دفعې لاندې زه دا اعلان کوم چې نن چیف جسټس په خپله عهده جبري ناست دی چیف جسټس نشي پاتې کېدی دې فیصلې سره معذول شوی دی دې فیصلې سره دا ختم شوی دی ابن خطل د رسول الله مبارک ګستاخ دی او چې کله مکه فتح شوه نو د بیت الله غلاف پورې ونښته ځان یې بچ کړو د حضور پاک ناموس یې چیلنج کړی و د هغه حیا چیلنج کړی وه رسول الله مبارک ته صحابي راځي الله رسول ابن خطل خو د بیت الله په مزو پورې ځان نښلولی دی من دخله کان آمنا کې دی بیت الله پورې نښتې د څوک وی اقتلوه مړی کړي ما ته مخکې مثال پروت دی زما وروڼو موږ نن یو افسوس والا فیصله وکړه موږ د امریکې غلامي قبوله کړه موږ د اسرائیل غلامي قبوله کړه او زه ډېر افسوس کوم موږ سره په دې جلوس کې چې افرزړو بازار د چارسدې بازار دوکانونه بند کړل سرام لل کېدي چې ډېر رالل را روان شو ما ته پته ورغله خو یو زموږ د جلوس د پیغمبر د ناموس احترام یې وکړ زه اوس هم تاسو ټولو ته وایم چې لیډر وروسته دی رسول الله مبارک لیډر وروسته دی پیغمبر مخکې دی د پیپل پارټۍ وروڼو د جماعت اسلامي وروڼو د جمعیت علماء اسلام وروڼو د تحریک انصاف وروڼو نیشنل پارټۍ والا وروڼو موږ به لیډر قطع نظر کو اگر چې دا نن احتجاج موږ د خپل لیډر قائد جمعیت په خوله کوو د هغه په وینا یې کوو موږ به لیډران ټول یو طرف ته کوو موږ به رسول مخکې کوو راشه ای لیډرانو تاسو هم خدای منئ او رسول منئ تاسو هم د پیغمبر ځان امتیان ګڼئ میدان کې ما سره ودرېږئ زما قائد نن چغه کړې د میدان کې ودرېږئ اسلامي ګوندونو نن چغه کړې د هغې لیډرانو سره میدان کې ودرېږئ لیډر به رستو کو پیغمبر به مخکې کو او د امریکې غلامۍ ښار چې ما ته کوم غاړه کې پروت دی عمران صاحب یو ګیله ده نه کوم ټولې خبرې دې نور وکړې زه بل شان وایم یو ګیله ده نه کومه تا پرون چې قوم ته کوم تقریر کړی دی دا تا د سټیج د جلسې تقریر کړی دا د آیین مطابق د وزیر اعظم د خولې تقریر نه دی قوم ستا بچي دي دې وخت کې که جعلي مینډیټ دی او که حقیقي مینډیټ دی قوم ستا بچي دي ته د قوم نماینده ځاني حسابې تا له پکار دی چې داسې دی ویلې وې
د قانون لاندې دایره کې خبره کوم چې ورونو تاسو په احتجاج یې تاسو احتجاج حق دی ما ته پرېږدئ ما ته زه احتجاج کوم او زه اټارني جنرال ته حکم کوم چې د نظرثانۍ درخواست په سپریم کورټ کې جمع کا نو موږ به نن ستا زنده‌باد چغې وایو تا د امریکې غلامي په سر واغېسته او ما له دمکي راکې د ریاست خلاف ورزي کې ریاست ستا نه دی زما دی ملک ما جوړ کړی دی تا نه دی جوړ کړی د ملک په بنیادونو کې د شیخ الهند وینه پرته رسته نشته د ملک په بنیادونو کې د علماو د هند او د پاکستان وینه پرته ده ستا پکې نشته ملک ما تعالی نه دی جوړ کړی ملک ما اسرائیل نه دی جوړ کړی ملک ما د نجس او پلید فیصله نه دی جوړ کړی موږ چې قرباني ورکړې د وینم توی کړی دي نو موږ د پیغمبر په ناموس ملک جوړ کړی دی نو زه د پیغمبر ناموس سره دوکه نشم کولی دوکه زه د هغې علماو وینو سره دوکه نشم کولی او زه کولو اعلان کوم ملک ما جوړ کړی دی د ملک حفاظت په ما دی په ما نن دې په دې ملک خدای سخته نه راولي قسم په خدای دا خلک چې ما راغونډ کړی دی مولانا ګوهر شاه صاحب راغونډ کړی دی او زما دې وروڼو دا چې کوم دا تنظیم دی دا ختم نبوت دی راغونډ کړی دی قسم په خدای نن دې خدای په دې ملک څه نه راولي ګنې دا یار ایسي ګانو والا او دا نازکو لاسونو والا او دا نازکو مخونو والا دا به څوک لندن ته او څوک انګلینډ ته تښتي او دا مولا او طالب او چې دې روغ کومه خبره وکړه چې دې لمن چا نیولې دي دا به مخکې میدان کې ولاړ انشاءالله په دې فاز زه پوهېږم خو ملک ما ډېران نه دی جوړ کړی د رسول الله نظام ته مې جوړ کړی دی په ملک به زه خفه کېږم د ملک غم تا سر نشته د ریاست غم مه کوه ما اعلان وکړ ټولو ته چې د چا دوکان ته به تکلیف نه ورکوې د چا بازار ته به تکلیف نه ورکوې ګاډي ته به تکلیف نه ورکوې مونږ ګوره من احتجاج کړو دا زما آییني حق دی چې دی وکړو ما دا احتجاج د موټروې په خوله کې کاو خو ملګرو وایي چې بنده د ضرورت نشته دلته به وکړو زما مشرانو ما ته ویلو چې موټروې خوله کې به احتجاج کوې موټروې به بند دی ملګرو وایي چې ملګرو له تکلیف نه ورکوو هغسې بند در بندام د موټروې خوله ده مونږ د موټروې خوله کې د خپل احتجاج ریکارډ کول غواړو او ما تا سره ولې ریکارډ کوم ته څه چې تا سره احتجاج ریکارډ کوم زه احتجاج نن رب العالمین سره ریکارډ کوم زه د خپل احتجاج هغې فرشتو سره ریکارډ کول غواړم کومې چې زما سلام هر وخت محمد مصطفی ته پیش کوي ته څه شي چې تا ته احتجاج ته خو نن په کرسۍ ناستې سبا بنې تا ته احتجاج نه ریکارډ کوم تا خو د امریکې غلامي قبوله کړه او زه د امریکې غلامي نه قبلوم ما له چیلنجونه مه راکوه خفه کېږه ما دا ستا نه پاته چې کوم ملګري دي تحریک انصاف والا کم ملګري دي سیاست کې تا سره ولاړ دي خو که د پیغمبر ناموس راغی انشاءالله دا به زما د جنډۍ لاندې ولاړ دا پوهی نه دي دا پوهیول غواړي دا به ما سره سبا ولاړ انشاءالله دا به تا یوازې پرېږدي انشاءالله العزیز او که چرته بېایماني یې وکړه او د پیغمبر په ناموس ما سره ونه درېدل نو بیا به زه د دې ممبرانو د دروازو مخکې درنا کوم انشاءالله دا څه وړه خبره خو نه ده زما د پیغمبر په ناموس ته حمله کېږي مونږ دې خاموش نه شو ما بنګړي نه دي اچولی کومو لاسونو کې چې بنګړي وي هغه دې اوچت شي او چې کومو کې نه هغه دې اوچت کړي چې کومو کې وي لاندې شي بې بنګړو لاسونه دې اوچت شي دا لاسونه وړه کوې له غوندې دا لاسونه وړه کوې د دې لاسونو کې بنګړي نشته دا لاسونه د نرانو لاسونه دي او دا موره دا هم وره تبا کفن بازار ته سړی لګي چې ورشه پلان کې مړ دي کفن ولا راوړی ما کفن په سر تړلی دی کفن بازار ته نه ځمه تاکہ بچے تا دا انگریز بھی نہ چلیے گی
په ما کې د حضرت یاسر روحاني وینه چلیږي پتا کې بچه ته د انګریز ډبې وینه چلیږي مشران به دی غي په ما کې د حضرت سمیه روحاني وینه چلیږي ما د بیبي سمیه روحاني پیس کړي دي زما روحاني مرزها بیبي سمیه ده ما کې د حضرت بلال وینه روحاني چلیږي ما کې د شاه ولی الله روحاني وینه چلیږي ما کې د شیخ الهند روحاني وینه چلیږي ما د مولانا حسین احمد مدني او د حضرت مفتی اقدس مفتی محمود په قدم پېښولې دا څه د ما مخکې پرته دي ستا ټوپک بسي ستا ګولۍ بسي ریاست ستا نه دي زما دي واوره نن ما ثابته کړه چې ریاست ستا نه دي زما دي د 4 صدۍ د انتظامیې ټولو له زه خراج تحصیل ورکوم چې نن د 4 صدۍ انتظامیه او ریاست ما سره ودرېد تا سره ونهدرېده نن د 4 صدۍ ریاست ما سره ولاړ دی ما ته لاره راکوي ما ته سلام کوي ما ته موقع راکوي تا له نه درکوي نن به د 4 صدۍ ریاست دا به ما سره ولاړ دا به د پیغمبر سره ولاړ ستا سره به نه دا به ستا په دې تنخواګۍ لاړې توکې او پیغمبر ته به سلوټ سلام کوي ستا ایس پي ستا ډیسپیګان او ستا ایس ایچ اوګان دا ستا نه دي دا د رسول الله دي صلی الله علیه وسلم ستا دا ججان او ستا پیداوونکي ناس خلک چې ته ورباندې ټیک ده لا یې نډر شته لا یې شته خو که موقع راله نو ستا د ادارو لاندې ناس خلک دا به انشاءالله ما سره په دې میدان ولاړ ولې ځکه ما دې وخت کې د اوټ د غوښتو جنډه نه اوچته کړې ما دې وخت کې د رسول الله مبارک د عزت جنډه اوچته کړې څوک مسلمان به چې د پیغمبر د عزت د جنډې لاندې به ونه درېږي نو ریاست سره زه ډغره نه وامه زه ریاست خبرول غواړم زه ریاست په دې کې ځان سره ملګري کول غواړم او ته ماله چیلنج راکړې ماله چیلنج مه راکوه قسم په خدای د ستا د ټولو یهودیانو او د عیسایانو په ما یلغار جوړ شي ګولۍ به ختمې شي خو زما د دې بچو سیلې به ختمې نه شي خدای هغې مرګ ته به زه 10 بیله مخکې خیر مقدم او هرکلی به وي ځان خبر کې ځان پوه کې په دې خبره ځان پوه کې چې د پیغمبر ناموس ته چا سپک وکتل انشاءالله چې دغه ژبه او دا سر به د ده په وجود پورې نه دا به لاندې پروت وي دا موږ ازماوه ما موږ ازمایلی شوي قوم یو په موږ امتحان مه کوه موږ امتحان نه وتلی خلک یو مونږ له چیلنجونه مه راکوه مونږ ستا چیلنج د چیلنج ورکولو نه مخکې قبول کړی دی خو زه درخواست کوم ټولو ملګرو ته دلته کې چې کوم زمونږ د اسلامي ګوندونو مشران وروڼه دي او که نور دي او تاسو ته هم کومه چې سبا له 2 بجې به که خیر انشاءالله په چوک کې جلسه او ټول به هغې کې شرکت کوي ټول حسین مې ټول به شرکت کوي ټول به شرکت کوي انشاءالله او موږ به خپل احتجاج ریکارډ کوو زموږ احتجاج به پوره مني د آیین د دستور لاندې به موږ به املاکو ته انشاءالله نقصان قطعا نه ورکوو زموږ د مدرسې محتمم صاحب مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب دامت برکاتهم زموږ د جلوس قیادت کوو ما هلته هدایات ورکړل ما یو سایډ باندې دی بلکل وکړی دی بله عربه زنان هم دي څوک په بیماري چې چاله تکلیف نه تانه درخواست او ستا اټانلی جنرل څه شو یو ټکی پکې ونه او پرون الحمدلله دا خبر هم په ریکارډ راوستل غواړم چې پرون په اسمبلی کې الحمدلله زموږ د قائد جمعیت بچی اسد محمود صاحب هغه زبردست احتجاج کړی دی او چې څومره هغه سره زموږ د مجلس عمل او زموږ اسلامي وروڼو هغې ټول ورسره احتجاج کې شریک دي او واکاوټ یې کړی دی دارانو ډېره لویه شکریه ادا کوم چې زموږ د جلوس په احترام کې روی دوکانونه بند کړل د هغې ملګرو شکریه ادا کوم چې موږ سره پکې شرکت وکړو او بالخصوص زه دا تاسو د 4 صدۍ د ټولو عوامو شکریه ادا کوم دلته موږ سره ناسته وکړه او د دې ګوندونو د مشرانو چې چا هغوی ته شکریه او بالخصوص د پریس د ملګرو
ډېره شکریا ادا کوم چې هغې موږ سره پوره همکاري موږ سره وکړله او تحریک ناموس رسالت ختم نبوت د هغې چې کوم د 400 د سیمې مشران دي هغې له خو د زړه د کومې زه وایم چې څومره زه د هغې حوصله افزایي وکړم خراج تحسین ورپېښ کړم چې دا ټول هر څه دا منډې تړلې هلې ځلې د هغې په وینا باندې وشولې د ماروڼو مولانا هاشم صاحب خو تاسو ته وویل چې دلته به موږ ناست یو دی نور هم وویل نو تاسو ټولو نه زه یو وعده اخلم که موږ درته وویل چې ماښامه پورې به دلته کښېنو څوک به موږ سره هغې کې تیار یو ماشاءالله لاسونه ښکته کړئ که موږ درته ووایو چې ځو او په دا موټروی د پاسه کښېنو څوک به موږ سره تیار یو انشاءالله ټول که موږ درته وایو چې د رسول الله مبارک په ناموس به ځو اسلام آباد ته او پارلیمنټ هاوس کې هو به کوو څوک به تیار یو لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک د مشرانو د فیصلې مطابق هغې دا فیصله وه چې تر غرمې پورې تاسو احتجاج نن وکړئ غرمې نه پس باقي احتجاج سبا وکړئ او موټروی بالکل بنده وساتئ موږ تپوس وکړو چې موټروی بنده ده نو موږ ځکه تاسو له زحمت نه درکوو چې تاسو موټروی له بوځو هسې بند خراج تحسین پیش کوم او د دغه موجوده مظاهرې په خوش اسلوبۍ د اختتام تاسو ته د مشرانو په وینا اعلان کوم